مسلمانانو د صلح فضیلت. الله جل شانه په صلح ډېر خوشحالېږي. الله جل شانه فرمایي چې تاسو مخلوق معاف کوئ، تاسو زما مخلوق رحم وکئ، زه په تاسو باندې رحم. تاسو په ځمکو والو باندې رحم وکئ، اسمان والو په تاسو باندې رحم وکړي. الله جل شانه په خپل مخلوق ډېر مهربان دی، نو چې موږ هم د الله جل شانه په مخلوقاتو باندې ورحمېږو او رحم پې وکړو، ځکه چې آخرت کې به الله جل شانه هغې بنده ته وایي چې دا معاف کې، که معاف کې نه چې بدل تل والم، او که معاف کوې نو هغه دا بنګله مې ستا دپاره تیاره کړې ده. دا د معاف کېدو په عوض کې به دغه بنګله تا ته میلاویږي. او حضرت حسن رضی الله تعالی عنه باره کې راځي چې د هغه او د حلیمې رضی الله تعالی عنها زوی خپل منځ کې ټسل رالی. نو حسن رضی الله عنه ته خط راولېږو چې ای د مور زویه، ای د پلار زویه، راځه او چې صلح وکړو. نو هغه حسن رضی الله تعالی عنه خپل به خپې رالی، هغه سره صلح وکړو. د صلح ډېر فضیلتونه راغلي، نو چا سره هم چې زمونږ نه لګي نالګي م د زړه بداوالی م، نو د الله د رضا دپاره هغه معاف. الله جل شانه د عمل کولو توفیق رانیسي.